په دا میاشت کې د ما محترمو په دا میاشت کې زه تاسو ته مین خبره کوم بس مونږ خو تاسو اورېدلي دي د خطیبانو نه به تاسو اورېدلي چې روژه څه ته ویلې کېږي ځان د خوراک نه بندول څښاک نه بندول د کور والا نه بندول او د ظاهري چې کوم ګناهونه دي غیبت نه ځان بندول په روژه کې گویا په روژه کې د دروغو نه ځان بندول د دوکې نه گویا یو خبره کوم چې روژه د خیرخواهۍ نوم دی د ما محترمو چې یو مسلمان بل سره خیرخواهي وکړي او په کثرت سره یو مسلمان بل مسلمان ته ځان رانږدې کړي په کثرت سره گویا روژه تعلیم د محبت او الفت ورکړي تاسو وګورئ په نور گویا په مقابله د نورو کالونو کې په مقابله د نورو میاشتو ورځو کې کاروبارونه دومره ګورئ که کاروبارونه زیات وي لیکن رزق دومره ني په منزله د رمضان المبارک کې چې کارونه کم وي لیکن د رزق باران وي که نه د ما محترم بارانی کنه دا گویا دا الله ظاهری دغه کوي الله وایي چې دومره دا دنیاوي انعامات تا ته شپږ لس پلیټه پراته دي دا ظاهري انعامات ته دې وګوره چې ستا سترګې کولاو الله وفرمل فبأي آلاء ربکما تکذبان وایا دې ظاهري انعام دی گویا چې ته روژه ونیسې ما ته به څومره خوښېږي ما باطن کې گویا په جنت کې ما ستا دپاره څومره انعامات مقرر کړي دي زما محترم خدا یو روزدار گویا مخکې مخلوقونه روژې نیولې دي لیکن روژه د امت محمدیه کوم چې دی نیولې ما وی روژه د خیرخواهۍ نوم دی زما محترمو چې یو بل سره مسلمان خیرخواهي کوي بایزید بستامي رحمت الله علیه په زمانه کې یو کسو هغه به د بایزید بستامي رحمت الله علیه پسې ډېر رد بد وي ډېر کنځلې به یې کولې وایي دا بایزید چې کوم دی نو دروغجن دی دا بایزید چې کوم دی نو ریاکار دی دا غیبتي دی د دنیا چې په خوله به څه ورتلو دې بایزید بستامي رحمت الله علیه پسې به ویل دغه سړی د یهودیانو عیسایانو راهبو یو ګناه ته وشوه چې ټولو یهودیانو عیسایانو په ځای باندې پرېښودو بیا داسې عالم د فقر داسې عالم چې په کور کې ورکره د ډیوې د بلولو تیلم نو زما محترمو دغه راهب کره او گویا د جړه اواز راته د کور نه خبرې ته توجه کوئ دا د بایزید بستامي رحمت الله علیه په ګاونډ کې د جړه اواز راځي بایزید د ښځې نه تپوس وکړه ښځې دا جړه ولې راځي او تی سړیه دا کوم چې راهب دی تا پسې چې کنزل کوي تا پسې چې رد بد وي تا چې خلکو کې سپکوي دی د عیسایانو یهودیانو تا ته پته ده چې مشهور راهب و څه ګناه ترې وشوه ټولو یهودیانو په ځای باندې پرېښوده اوس ورکره د فقر دا عالم دی چې د ډیوې د بلولو تیل هم ورکره نشته نو دی کره یو ماشوم دی بچی دی د دې راهب بچی دی کله چې تیاره شي هغه ماشوم جاړي د تیارې د وجې نه وایي ښه بایزید بستامي رحمت الله علیه چې شپه پخه شوه د خپل کور نه ډیوه راواغسته د راهب دروازې وډبوله راهب بار راووته چې ویې کتل هغه بایزید چې ټول عمر ورپسې ده کنځلې کړې وې ویې کتل بایزید ډیوه لاس کې نیولې ده د دغه راهب د خدای دشمن د بایزید دشمن مخې ته ولاړ دی ډیوه ولې ورکوي د ټولو نه مخکې ورته اواز کوي او راهبه دا ډیوه په داسې وخت کې در کوم چې ګورې لیدونکي څوک نشته ما سوا د هغه رب نه ګویا ستا اړه کې دا رانشي چې د خلکو مخکې مې سپکوي نه زه د هغې مصطفی غلام یم هغه ما ته تعلیم داسې راکړی دی چې په ګاونډ کې در باندې په چا باندې په یو انسان باندې سخته راله تکلیف راغی مصیبت راغی درد راغی دا موږ ته خپل پیغمبر موږ غلامانو ته داسې تعلیم راکړی دی چې تاسو ورته ودرېږئ نن په تا درد راغی اگر که تا ما پسې کنځل کړي دي اگر که تا زه رټلی ما اگر که تا ما ته سپک کتلی دي لیکن یې خو ته انسان ما ته د خپل پیغمبر تعلیم دا دی دا ډیوه تاله در کوم د خپل آقا په عشق کې او د خپل رب په خاطر باندې ډیوه بایزید بستامي وایي هغه دننه کړه په سباله باندې بیا بایزید دروازې ته ودرېده ډیوې وله بیا ورکړه وایي راهبه سنو دا که در کوم فقط د الله د رضا دپاره در کوم دویمه پیره بیا ډیوه کور ته دننه کړه په درېیمه پیره بیا بایزید د نیمې شپې راوتې دی ډیوه یې نیولې ده د راهب دروازه وډبوله راهب ته وایي ګویا نیمه شپه ده ما سوا د رب نه څوک هم نشته دا فقط د الله د رضا دپاره کوم زمونږ محمد عربي محمد مصطفی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم چې تعلیم دی د هغه په برکت باندې در کوم وایي هغه راهب راووته اعلان یې وکړه په محله کې او لوګو سنو
ټول خلک د محلې نه راووته وایي واره دا بایزید چې ما ورپسې ردې بدې ویلې دي دا بایزید چې ما ورپسې کنځلې کړي دي دا بایزید رښتونی دی زه دروغجن یم او بله خبره تاسو ټول محلې والا ګواښئ دا بایزید چې د کوم پیغمبر غلام دی د هغه پیغمبر کلمه زه نن وایم الله تبارک وتعالی مسلمان کړه ما محترم خبره دې پورې کوم چې رمضان المبارک الله تبارک وتعالی فرمای دا ما ګویا دا د خیر خوایه دغه دی چې یو مسلمان بل سره گاونډي دی د پوشه فقیر دی د ما محترم روزه ماته دی کړه دی روزه ماته یو نبی رسول الله مبارک او فرمایلی یو روزه ماته ک پر روزه ماته کې دی یو انسان لکه جوړه مور کړه ګویا بل خبره کوم صحابه د الله رسول مونږ خو فقیران یو روزه ماته نشو ورکول زما پیغمبر او فرمایل ک کندول کې د اوبم واچولې یو صائم روزدار لدی ورکړي هغه په روزه ماته کړه ستان دومره ثواب شو چې څومره د دې روزه دارو شو د ما محترم